الذين اصطفى على سيد الأولين والآخرين شفيع المذنبين وخاتم النبيين رسول الرحمة ونبي السلام وإمام الهدى محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه شموس الفضل وعلام الهدى وعلى من اهتدى بهديهم واستنى بسنتهم ونهج منهجهم ونحى نحوهم وترسم خطاهم أمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين والعلماء الربانيين والمجاهدين إلى يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. زما قابل صد احترام علماء کرام و مشایخ عظام او دا قرآن پاک او دا حدیث مصطفی طالبانو او زما د اسلام درنو خگو مشرانو رونو، رب العالمین جل جلالہ پدی آیت کی چې ما ستاسو خدمت کے تلاوت کو مومنانو ته تسلی ورکي، تشجیع کوي چې کمزوری کی گئی ما غمجن کی گئی ما تاسو بغالب وي بشرطی کی چې تاسو کی ایمان موجودی. افغانستان باندې چې امریکای حملو کا او کیمیاوی بمونه م استعمال کړ په مزارو شبرغانو سمنګانو په دې علاقو کې بلا طالبان په کیمیاوي بمونو باندې شهیدان شو. طالبانو زړونه وشلیدل، د خلو د پودنې وینې راتلی. اما په خال په تاریخ کې دومره لوی ظلم نه ده شوی لکه چې امریکای په افغانستان کې وکړو او کیمیاوي بمونه استعمال کړل او یو نورانی ایمانی عظیم اسلامی حکومت تسنس کو د تمام دنیا مسلمانان پدې انتظارو چې اوس به خیری په کل عالم کې په کل دنیا کې د قرآن پاک نظامی د رسول الله د پاکیزه شریعت نظام وي. په دنیا کې مظلوم مسلمانانو حوصلې بلند شوي چې که خیری ردی نزدو دي د دې کافرانو د ظلمونو نه به مونږ بچ شو. ډېر لولو امیدونه مسلمانانو تړل. پاکستان کې دینداره طبقه خوشحاله و چې دلته به هم که خیری د رسول الله نظام راځي. چاپیره مسلمانانو خوشحالي کوله. امریکای په داسې حالاتو کې په افغانستان باندې کیمیاوي بمونه استعمال کړل، اور یې وورولو او دی په دی په زرګونو طالبانو د شهادت جامونه نوش کړل. مدرسې ولړېدې، جماعتونه ولړېدل. هم په دغه شپو ورځو کې د جلال الدین حقانی صاحب یو مدرسه ده په خوست کې، مټه چینی ورته وایي، مټه چینه، هغې ته مخامخ دغه مدرسه وه. څه طالبان د بدخشان او د مزار هغه راغلي وو. دا د رمضان مبارکه میاشت وه، هلته د قرآن پاک ختم کېدو، عین ختم کې په هغې باندې بمباري وشوه، هغه حافظان شهیدان شو. اوس هم دغه دی خلک وایي چې کله نه کله د شپې نه مونږ د قرآن پاک د تلاوت آوازونه اورو. الله تعالی د شهیدانو حرکات او سکنات په دې فضا کې قائم او دائم ساتي. مونږ به کله نه کله بدر ته لاړو، کله چې د مدینه منوره کې وم جامع اسلامیه کې، نو بعضې ملګرو به پروګرام جوړ کو، یاره دی به مونږ سره بدر ته او مونږ ته به هلته د بدر د جنګ پوره قصه بیانې. نو ډېر خوند کوي چې قصه زمین بر سر زمین. کاش چې دلته زموږ طاقت کې چې دا طالبان مونږ کله نه کله هلته بوزو.
چې د بدر په میدان کې د بدر د جهاد تفصیلی واقعه طالبانو ته بیانین او ډېر خوند کوي. د احد په میدان کې د احد د غزا واقعات بیانین او خوند کوي. کله تبوک ته بوځي او کله طائف او حنین ته بوځي. نو هلته به چې مونږ لاړو نو د بدر کسانو به ماته وي چې والله کله نا کله دلته د مجاهدینو د تورو شړنګار اوس مونږ اورو. ووجدوا ما عملوا حاضره دی فضا کې دا تمام حرکات سکانات دغسې ژوندي دي. نو په داسې ورځو کې چې په افغانستان کې په زرګونو د رسول الله د چمن بلبلان او ګلونه په خدان باندې وریجل، نو په دغه ورځو کې د قسم او د بوریدي علماو یو خط را لېږلی د امیر المؤمنین په نوم. هغه انټرنیټ کې شته دی. بیا د هغه دی نه بعضې ملګرو ما ته هغه خط چې په 3 صفحو کې دی په انټرنیټ د هغې نه ما ته نقل کو راویلېږلو. ابن عقله یو ډېر لوی مفتی دی، مړ دی، الله دې د هغه په قبر رحمتونه نازل کړي. او د هغه سره یو څو نور علما هغه ډېر دردناک خط را لېږلی دی مولا عمر ته. امیر المؤمنین مولا عمر مجاهد ته حفظه الله تعالی ورعاه هغه ته خط را لېږلی او ډېر القاب او اداب یې ورته لیکلي او ورته لیکلي دي چې الحمدلله ته عالمې او تا ته پته ده چې دا د قرآن پاک آیت ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین دا پر رسول الله مبارک پاغه وخت کې نازلو چې د احد په میدان کې اویا تنا جلیل القدر صحابو د شهادت جام نوش کړو او دې په دې پراتو لا دفن شوي نو. پاغه کې د رسول الله مبارک ته حضرت حمزه رضی الله تعالی عنہ شهیدو او کافرانو داغه پوزه پرې کړي وا غوګونه پرې کړي وو شونډې پرې کړي وي او بیا حبشي غلام د هندي په وینا ډېر ایسته او هندي هغه چیچلو دغه وکه هنده کافره وه. ابو سفیان هم دغه ورځو کې کافر و. دومره لویه صدمه رسول الله مبارک او صحابه ته رسیدلی وه. خود د پیغمبر علیه الصلاة والسلام غاښ مبارک شهید شوی و. د پیغمبر علیه السلام په تندي مبارک باندې زخمونه راغلي وو او هر صحابي زخمی وو. په داسې المناکو حالاتو کې آیت نازلېږي ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مولا عمر ته وایي چې ته عالمې او دا مسله د اصول تفسیر څرګنده مسله ده چې خصوص د واقعي ته نشي کتی، عموم د کلماتو ته کتی شي. ټیک ته چې آیت د شهداء احد په سلسله کې نازل دی لیکن کلمات عام دي. شان نزول با هغه دی باندې نه دغه کې چې بس دغه واقعي سره خاص دی ځکه چې قرآن ازلی ابدي کتاب دی او د دې هغه تمام آیاتونه په تمامه زمانه باندې منطبق دي. نو وینن چې په افغانستان کې ستا په زرګونو بچي، ستا په زرګونو رونه، په زرګونو د قرآن پاک او د حدیث مصطفی طالبان او لولی علما محدثین مفسرین شهیدان شوی دي. پتا سو باندې دا آیت صادق ته، پتا سو دا آیت صادق ته ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. مولا عمر زه اوسم گواهی ورکوم د رب العالمین په دربار کې چې خدایا د دې آسمان نه لاندې او په دې کره ارضي باندې که یو مخلوق ژوندی دی او هغوی د صحابو هغه سنت تازه کړه هغه فقط طالبان دي. ځکه چې نن صد پاسه 50 اسلامي ملکونو سربراهانو
امریکې ته یا رکوع کې پراته دي یا په سجده کې پراته دي، سجده لګولې ده. یو طالب دی چې هغه په میدان کې ولاړ دی او د صحابه غیات تازه کوي. نن پروي زمين دا د طالبانو یو مقدس ټوله هغه لګیا د صحابه یاد تازه کوي چې د احد په میدان کې د کفري طاقتونو مقابله کې ولاړو. او ادم شکر د خط کې لیکي چې د آخرت ورځ موجوده ده، دام د خدای ډېر لوی فضل دی. دا د آخرت ورځ دا د الله لوی احسان دی. د آخرت ورځ به پته لګي چې د طالبانو وزن د الله تعالی په تله کې څومره دی او دا د خدای په نظر کې څومره مقبول او معززه مخلوق دی. او مولا عمره زه به که خیر یالتم د آخرت پرځم علی رؤوس الاشهاد د تمام مخلوقات په مخ کې گواهی ورکوم چې خدای دغه یو مخلوقو چې د لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه چې کمندونو بلنده کړي و. نو ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. او طالبانو خوش قسمت یې، ډېر لوی خوش قسمت یې. خلق د دنیا په کارونو کې لګیا دی، منهمک دی. څوک د کارخانو سیوا کولو په شوق کې اړم دی، څوک یاره دکان لږ غټومه، یاره چې د ما 2 دکانه شي، چې دا چا 2 دی هغه یاره چې 3 دکان مم شي، یاره چې د پټرول پمپ په دی چې یو بل مو لګوم، یاره یو 1000 کناله مې ځمکه ده چې یو 1000 کلانه نورم والم. خلق لګیا دی بل طرف ته روان دی. یو طالب دی چې هغه د اله کلمت الله د پاره میدان ته راوتی دی. خوش قسمت یې، ای سعادت بزور بازو نیست تا نبخشد خدای بخشنده. نن پروي زمين یو طالب د چې کافر دغه نه یریږي، کافر د جنرالانو نه، د طاقت نه، د مال او دولت نه، د اټم بمونو نه یریږي. چغه باسي طالب 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 طالبان طالبان طالبان. لکه چې د طالب مقام قرآن اوچت کړی دی، رسول الله اوچت کړی دی. قرآن مجید ځای په ځای وایي هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون. د قرآن او د حدیثو عالمان او د علم نه محروم جاهلان دا دواړه برابر نه دي. الله تعالی وایي یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. الله ورته درجات ویلي دي. او رسول الله مبارک د نبوت د وراثت تاج هغه د مولیانو په سر ایښی دی. انبیا خو ختم دي، رسول الله خاتم النبیین دی، هغه نه پس بل پیغمبر به نه راځي. که عیسی علیه السلام راځي خو زوړ پیغمبر دی مخکینی، لیکن نوی پیغمبر د رسول الله مبارک نه پس نشته، هغه خاتم النبیین دی. نو رسول الله د خپل وراثت تاج د عالم په سر باندې کېښودو او وی العلماء ورثة الانبیاء. علما د پیغمبرانو وارثان دي. چاوی پیغمبرانو بلا د سرو درو او د سپینو درو خزانې پریخي. وی فرمایل وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درهما. هغه دراهم او دنانیر او سرو سپین نه پریخي، بل ورثوا العلم. هغه د قرآن او د حدیث وراثت پریخي ده. فمن اخذه اخذ بحظ وافر. طول وای الحمدلله الحمدلله الحمدلله. رسول الله مبارک څومره لوی اعزاز عالم ته ورکو. دا نه وای الملوک ورثة الانبیاء، السلاطین ورثة الانبیاء، الاغنیاء. دا نه وای، رسول الله وای العلماء ورثة الانبیاء. پیغمبرانو باندې ډېر سخت حالات راغلي دي. الله دې تاسو مونږه د ابتلاګانو آزمایشاتو نو ساتي. مونږه کمزوري یو، لیکن پیغمبرانو باندې ډېر لوی سخت حالات راغلي دي. پیغمبر علیہ السلام وی ینشار احدهم بمنشار الحدید. پیغمبران به د ونې سره کلک وتړل او د اوسپنې عربه ورته په سر کې خوا او د پیغمبر
د مبارک شونډو د پاکو جبې نه به د لا اله الا الله آواز راتلو. پیغمبر به نیم دی خوا پرېوتو نیم دی خوا، لیکن د لا اله الا الله کلمه به نه پرېښوه. او وینشار احدهم بمنشار الحدید، بعد ویمشط احدهم بامشاط الحدید. د پادو پیغمبرانو غوښې د اوسپنو په منګزو منګز شوي دي، تړلی به او د اوسپنې په منګز به یې تې غوښې د کیمې په شکل کې غورځولې او د هغه په ژبه به لا اله الا الله. آقا دو جهان صلی الله علیه وسلم فرمایي لقد اوذیت فی الله ما لم یوذ احد. ما ته د دین په دغه لاره کې ډېر لوی لوی اذیتونه او تکلیفونه را رسېدلي دي. نو علما ورثة الانبیاء دي، ځکه نن په تمام روی زمین کافر د طالب نه لګیا دی، یریږي د طالب نه یریږي. چېرې دا طالب دی په پیسو زه نشم اخیستی، دته که زه خزانې وړاندې کړم دی هغې ته لته ورکوي، د سینې سره قرآن لګولی دی، د خپلې سینې سره د رسول الله حدیث لګولی دي، او د دنیا په مادیاتو باندې چې کمدنو نه دی فریفته او عاشق. مولانا ناست دی، مولانا فضل رحمان صاحب، الله د په عمر کې برکت کړي، دا زمونږ په زړو ملګرو کې دی انتهایی قابل عالم. الله تعالی دې د په علومو کې نورم برکت کړي او دا خدمات چې کوي دا الله تعالی قبول کړي. زما وروڼو علما او دغه طالبان دا پروي زمين یو پاکیزه مخلوق دی، دا یو ډیر پاکیزه مخلوق دی. وړوکې طالب علم چې په لاره دی، وړوکې طالب علم او د الحمد سپاره په لاسو کې نیولې ده، نو په ټوله علاقه د الله تعالی رحمتونه ورېږي. د دې جامع مسجد په دې مقدسه چار دیوارۍ کې چې دا طالبان ناستي په ټول پېښور لګیا دی، د خدای رحمت ورېږي. او دا زه د دا نه وایم، رسول الله مبارک فرمایي مجتمع قوم فی بیت من بیوت الله یتلون کتاب الله ویتدارسونه فیما بینهم الا نزلت علیهم السکینه وغشیتهم الرحمه. چاپیرنه رحمت احاطه کړي وي، وحفتهم الملائکه، ملائکه موجودې وي چاپیره، او وذکرهم الله تعالی فی من عنده، الله تعالی ملائکه اعلی ملک مقربینو کې د دې جماعت ذکر کوي او فرشتو ګوري. هغه ده په جماعت کې طالبان ناست او قال الله قال الرسول وي. د دې مدرسو د وجنه په پاکستان باندې دا رحمتونه ورېږي. قسم ده دا مسلې لري کا مدرسې لري که چې د کاڼو باران کېږي که نه کېږي، دا د مدرسو د برکت نه په دغه ملک الله تعالی رحمت نازلوي. ابراهیم ابن ادهم چې ډېر لوی بادشاه دی، ډېر لوی بادشاه د خپلې زمانې په تخت ناست دی او وزیران دي او لوی فوجونه او طاقتونه ترې چاپېره دي. یو مجذوب راځي، مجذوب دا مجذوبانه مجیبوي رالو او سیده بادشاه سره په شاهانه تخت کېناست او د خپې داسې کې وزیران حیران ده که ټول وزیران د بادشاه خدمت کې ولاړو. بادشاہ هم حیرانه شو چې دا سړی څنګه راغی او لګیا دی. ورته وی خیر خدای څنګه رالی؟ یاره مسافر یم دلته شپه تېروم. بادشاہ ویلي ونیه دا خو شاهانه تخت دی، شاهانه تخت دی، دا په زما په سر دا تاج نه ګوري او دا تمام وزیران ادبن او احترامن ولاړ نه دي، ته داسې په جرأت باندې راوختې؟ دا څنګه مسافر خانه ده؟ شاهانه تخت دان خبر کلی ونیه. هغه وینا لیوانه خو نیمه، خو درنه تپوس کومه بادشاہ سلامت ستانه مخ کې په دې تخت په څوک کېناست؟ د ما پلار وی د هغه نه مخکې وی د ما نیکه لرې پورې داسې بوتلو ټرنیکو پرنیکو چرنیکې ورته یاد کو. وی تا نه پس پس وکي زما زامن زما نوسي زما کړوسي زما ټیکري کودي پریدي دا ټولې ورته یاد کړ. نو دا خو مسافر خانه دغه ته وایي که نه؟ مسافر خانه خو دغه ته وایي چې یو سړی راشي په مسافر خانه کې شپه تېره کړي، هغه دی بیا بل را دی بیا بل را دی، هر قیامت عمارتینو ساخته و رفت مندل به دیگره. دې خبرې د بادشاه په اړه باندې اثر وکړو.
چنانچه از دل می خیزد بر دل می ریزد. د مجذوب خبری اثر کو بادشاہ مگا مالټوب کو چې پتن درو لدا تخت و تاج چې دا د ورځې دو ورځو دی او لاړو علم تصوف او تزکیه ته متوجه شو. د بزرګانو لمنه ونیوله او د تقوا او د طهارت مراکز عالیه او ته رسېدو تر دې چې خاوند د کشف او کرامت شو. کشف دا یو فراست دی، دا یو عظیم بصیرت دی چې د یو بزرگ او د یو ولی د ریاضت او د عبادت د وجې نه سینه دومره پاکه شي چې هغه ته معنوي څیزونه ښکاري. بیا تا ته د سر په دې غټو غټو سترګو نه ښکاري، هغه ته د زړه په سترګو ښکاري. قلوب العارفین لها عیون یرا ما لا یراه الناظرون واجنحة تطیر بلا ریاش الى ملکوت رب العالمین. قلوب العارفین لها عیون، د بزرگانو د اړه سترګې وي، هغه په هغې ویني هغه خبرې چې ته د سترګو د سر په دې سترګو نه ویني، او د هغې وزرې وي د مرغانو په شان د ویښتو نه جوړې نه وي، لیکن هغه دومره زبردستې وزرې وي چې هغه د الله تعالی ملکوت کې لګیا د گردش کوي. رحمان بابا وایي چې په یو قدم تر عرش پورې رسی ما لیدلی د رفتار د درویشانو. ابراهیم ابن ادهم خپل کشفي طاقت باندې وایي چې والله زه وینم چې یو طالب په یو لاره رواني په ټوله علاقه د رحمت باران وریږي. تا ماته نه ښکاري، تا ماته نه ښکاري. د ټولو نه لوی کشف انبیاء کرامو ته وي. رسول الله یو ځل برخیږي د مدینې په یو لوی بلډینګ وینم چې د فتنو یو باران دی، یو باران. څوک ته چې اصحاب د حجراتو پاسې د ما بیبیانې پاسې چې هغوی لګیا دي تهجد او نوافل او دعا شروع کړي. دویمه درجه کې بیا تهجد د صحابه کرامو وي، بیا د تابعین او د تبع تابعین. زموږ امام ابو حنیفه ته الله تعالی یو لوی کشف ورکړو. ما په خپله مکه مکرمه کې یو عالم لیدلی و، د هزارې نه راغلی و، شیخ الحدیث و، ډېر بوډا و، د قریبا 95 سالو. موږ به کله نه کله رالو ورسره کېناستو، د حج ورځې وې، حج شوی و. د ما بل یو ملګری مولانا سعدالدین صاحب د مردان مړ دی، الله دې وبخي. زه هغه به کله نه کله بابا سره کېناستو، خبرې به ډېرې عجیبه عجیبه کولې. ډېر بوډا سړی و، ډېر لوی عالم و. نو یو ورځ راته اخته شو چې نن خو مې څه عجیبه کار وکړو. څه جي؟ ولاړم د خانه کعبې غلاف مې ملتظم کې ونیولو او الله ته مې وجړل چې خدای ډېر غریبۍ کې راغلی یم، پیسې به مې جمع کولې، ډېر په غریبۍ کې حج ته رالم او حج مې وکړو. خدای خبر چې بیا به راځم او که نه. خو خدای یو سوال درنه کوم، یو سوال، ځکه بیا به لا راځم لا نه، او دا مې په محنت پیسې جمع کړې وي، تا را باندې احسان وکړو، د حج په نعمت ته سرفرازه کوم. خدای یو سوال درنه کوم او ملتظم کې ته دعا قبلې، زما دا دعا خو قبوله کې. موږ وایو څه سوال؟ وی دا سوال مې وکړو چې خدایا څه نښه خو راته وښیه که نه، که زما دا حج دې قبول کړی. عجیبه مجذوب غوندې عالم و، مجذوب. مولا بیا به لا راځم یا نه، په غریبۍ کې راغلی یم، حج مې وکړو، دا دې را باندې ډېر لوی احسان وکړو. خدای دومره خو راته نښه وښیه که نه چې زما دا حج قبول هم دی او که نه. ځکه حج چې قبول شي دا ډېر لوی سعادت دی. حدیث کې راځي من حج لله فلم يرفث ولم يفسق، چا چې د الله د رضا دپاره حج وکړو، د پکې د بېدینۍ او د شهوت خبرې نه یې کړي، رجع کیوم ولدته امه، داسې پاک شي لکه د مور د تن نه چې پیدا یي. دومره د حج بیت الله چې کوم دی نو هغه لوی تقدس دی. نو الله ته مې ووایي چې یو نښه خو راته وښیه که نه چې زما دا حج قبولي. او بیا چپ شو. نو موږ ورته یاره جي کومه نښه یې درته وښیه؟ نو غږ یې نه کولو، ژړلې. خانه کعبه مخامخ وه، موږ ټول ناست وو مخامخ، غږ یې نه کولو. نو مې جي دا خبره دې کوله ولې؟ زموږ د شوق پیدا کو، خبره څنګه ده، څه نښه ده، غږ یې نه کولو. بیا ما ډېر مجبوره کړو، مې جي دا خبره مناسب نی. ژړلې. خدای
لوی ذات ته پدې رب مې دې قسمی چې رب البیت العتیق دے نه خیراتو خله مېسه وی والله العظیم ما تخکاری چې په خانه کعبه د رحمتونو باران وریږي ما ته وښکاری دې ته کشف وي وعلى كل حال ابراهیم ابن ادهم وی چې یو طالب علم په لار دی په تمام علاقه چې کوم نو رحمت وریږي طالبانو هر مال الحمدلله وایي او مور او پلار ته ډېره دعا کوي او د استادانو تم ډېره دعا کوي په دې زمانه کې د دین لوی خدمت د قرآن علم حاصلول او د رسول الله د حدیث علم حاصلول نن تمام دنیا د مولا او د طالب دشمنه ده زه خو هم په داسې حالات کې د هر مسلمان فرض دی چې خپل بچی عالم کی نن د اسلام او د کفر مقابله ده او نه مولا او طالب د بل څوک نه دی د کافر نه سوداګر نه دی کارخانهدار نه دی خان او نواب نه دی د کافر نه طالب دی او عالم دی نو په اسلام هم غیرت خو پکاري کړه په اسلام خو غیرت پکاري بعد حاجان د ګورم پیند حجونه کړي کال په کال عمرو ته دي او د کور شپږ او اتن وسی بچی ټول انګریزي سکول ته مخامخ کړي په شاګانې بر بسې پرتی وی او انګریزي کې what is your name how are you پدې بچو بابا مرته خوشحالي سپینګي بابا پینځه شپږ حج کړی دي او نسی ټول انګریزان کیږي او د خوشحالي خدای دې خوار کوي بچي مدرسې ته راولېږه د قرآن پاک حافظ کا محدث کا چې سبا د قبر کې د نجات ذریعہ ګرځي دغه بچی د نجات ذریعہ به ګرځي کوم بچی چې قرآن مجید یاد کړي دا زموږه کوړي کې چې کوم جماعت یو جوړ دی دارالعلوم حقانیه نه چې لوګو مخ کې شي لږ مخ کې نو خیلاسته یو جماعت ته چې اسلام آباد ته دی او نه خیدا دی لوی ابو ناراله پکې دا یو عرب جو کړه احمد خلیفہ بوډاوالی کې قرآن مجید یاد کو د شپېتو کالو د قرآن مجید یاد کو د مور سره ملاقات کیږي مې بوډ په ما باندې د ټولو نه لوی احسان د مور او پلار دی کستن میں قرآن مجید یاد کو چې الله تعالی زما مور او پلار ته د قیامت پر تاج په سر کړي ناجی صاحب چې پیند شپږ حجونه کړي دي او غټه غټه خبرېم کې خبره د حج شروع شي ته د ټولو نه مخکې چې جو ما دا کړیو بچی راولېږه دینی مدرسې ته دا دینی مدرسې ډکې کوي نن د کفر او د اسلام مقابله ده مولا او طالب د امریکې نه خده بل څوک نه دي چېرې دا طالب ختمو امریکا به تباشي برباده بشي طالب به دغسې موجود ان شاء الله الله وعده کوي انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون علماء کرام ناستی ډیر تاکیدی الفاظ دی الله فرمایي او د متکلم مال غیر صيغه را دي د عظمت لپاره چې دا کتاب ما نازل کړی دی او خاص کر د دې کتاب حفاظت په ذکر له جار مجرور ده او تقدیم ما حقه التاخير يفيد الحصر والاختصاص خاص کر د دې کتاب خاص کر او ان امراغله ده جمله اسمیم دا صيغه د عظمتم دي زبد دې کتاب حفاظت کوم نو چې قرآن سینو سره لګول دی الله تعالی به د غي حفاظت کوي دا عالمان دا حافظان به محفوظي امریکا او د امریکای ملګری به خدای تباہ او برباد کړي دا د الله ذلی وعده ده انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون موسی علیہ السلام باندې افلاطون اعتراض کړي چیرې او تاسو درو کوم پیغمبر وکا چې د اسمان لینده شي او د ستوري غشي شي او الله یې وشتون کې شنسون پته بچ کیږي پیربونو باندې ستوري دي پیربونو هغه وی څوک چې د وشتون کې خواته ورشي هغه به بچي علما د قرآن خواته ولاړ دي د قرآن مجید د حفاظت وعده الله خپل کړی دا مدرسې چې د قرآن د تعلیمات او مراکز دي دا به محفوظ وي دا جمعتونه به محفوظ وي او دا طالب به محفوظ وي طالبانو مور پلار ته دعا کوي پس هم لاره چې کوم دنو مخامخ کړي ای دا لاره خانه کعبه ته تللی دا
دا لاره سیده مدینې منورې ته تللې ده. دا مدرسه د مولانا فضل الرحمن معمولی مه ګڼه. د دې مدرسې وزن د خدای په تله کې ستا د پېښور د یونیورسټۍ نه 1000 چنده زیات دروند دی. دې که قرآني علوم خولی شي، هغې کې انګریزي خولی شي، او د لندن او د امریکې نه راغلي خبرې دي، هغه علوم نه دي، هغه فنون دي او کسب دی. علم دا دی، علمه کې راه حق نه نماید جهالت است. کم علم چې سړي ته د خدای لاره نه ښایي، هغه علم نه دی، خو فن دی. نو مور او پلار ته ډېره دعا کوئ. تاسو باندې د مور او پلار ډېر لوی احسان دی. یو طالب عالم شوی و، مطالعه به کولو، تدریس یې شروع کو. قسم د جوش کې به راغی، یوازې به نو دا شعر به وي: روح پدرم شاد که استاد مرا گفت، فرزند مرا عشق بیاموز دیگر ہے. خدای زما د مور او پلار په قبر باندې انوار و برکات نازل کی، ځکه هغه به زما استاد ته وي چې زما دې بچي ته قرآن وښایه، زما دې بچي ته حدیث وښایه، بل څه ورته مه ښایه. خوش قسمته یې. مور او پلار ته دعا کوئ، او د علماو د مدارسو ته هم دعا کوئ. او کم خلک چې د دې مدارسو سرپرستی کوي، دغه مدرسو ته چندې ورکوي، د دوی امداد کوي، هغه به انشاءالله الله تعالی محفوظه ساتي. نن د مدارسو د بیخکنۍ تجاویز بخاری، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داود دا بل ولې وینا کنه نه. د طالب علمي مرګ دا خو یقیني شهادت ته خدای خبر مستقبل کې څه پیښیږي. زه د دین خدمت کول شم او کنه. د طالب علمي مرګ خو نه شهادت ده. دواړو دوشو او دا طالب دا د جمعیت طلبا صدر مو، دی به تهجد ته پاسېدو، په دغه شپه تهجد ته پانسېدو، ملګري هم پانسولو، یاره ستړی دی. د سارادانو شو بیا هم پانسېدو، نه به یې وښودولو چې مولانا پاسه نن خو درنه تهجد هم پاتې شو. چې ویې کتو هغه وفات و. د دارالعلوم خوا کې دفن دی، پټلۍ نه دې طرف ته دفن شوی دی. ارمان یې دا و چې ما ته په طالب علمۍ کې د شهادت دا مرګ نصیبه شي. نورونو د طالب علمۍ مقام ډیر لوی مقام دی، ډیر لوی مقام دی. الله تعالی دې تاسو بهترین علماء عاملین، علماء مجاهدین وګرځي. نن لوی نعمت په تمام عالم باندې د دې مدرسو دی، او خاص کر پاکستان کې او په هندوستان کې دا د دارالعلوم دیوبند برکات دي. دا د مجدد الفسانی رحمت الله علیه، دا عظیم جهودو، دا د شاه ولی الله رحمت الله علیه، دا د مولانا قاسم نانوتوی رحمت الله علیه، دا د حاجی امداد الله رحمت الله علیه، دا د مفتی رشید احمد گنگوہی رحمت الله علیه، دا د شاه انور شاه رحمت الله علیه، دا د شیخ العرب والعجم شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت الله علیه، دا د حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تانوی رحمت الله علیه، دا د حضرت قاری محمد طیب رحمت الله علیه، دا د امیر شریعت سید عطا الله شاه بخاری، او بزرګونو علما حضرت العلامہ مولانا مفتی محمود، او زمونږ شیخ و مربی حضرت مولانا شیخ عبدالحق رحمت الله علیه، حضرت مولانا عبداللہ درخواستی رحمت الله علیه، شیخ الحدیث مولانا نصیر الدین رحمت الله علیه، شیخ التفسیر مولانا احمد علی لاہوری بزرګونو علما. قسم په خدای یو ګنټم که زه ما دا غي نمونه نه ختمېږي. دا د دې بزرګانو د جهود او کوشش دی. کدا علما نه وي چا به حلال او حرام پیژندل. نن سبا خوار وزیر مفتی شوی دی، دې مفتیانو به غر کړي وي. تحفظ حقوق نسوان قانون سراسر د قرآن او حدیث نه خلاف، او یاران وای دا بالکل د قرآن. الکه تاسو ته معلومه ده، تاسو ته معلومه ده. یو وزیر وای چې نه دا بالکل د قرآن سره قرآن پیژني،
ستا وزیر ته خدا پتم نشته چې قرآن 40 سپارې ده که 10 سپارې ده، او ستا وزیران په سیرت باندې تقریر کوي، خلکو ته درود شریف پڑھو، خلق اللهم صلی وای، وزیر سے وای قل الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد. دا د دې علماء برکت ته چې خلق حلال او حرام پیژني. دا د دې دینی مدارسو دغه علماء ځانونه خوار کړ، مونږه خوار خو یو، خو په قرآن مجید دې زد را نشي. دا دارو رسن نه یریږي، هر چې بعد آباد ما کشتی درا بنداخته. دی قرآن مجید د سینو سره لګولې ده. انګریزانو د علماو لولو طاقتونو د ختمولو کوشش کولو. یو انګریز هسټری اف انډیا کې لیکي، تاریخ هندوستان کې، چې مونږه دومره علما وجلی چې د میرټ نه تر دهلی پورې د سړک دواړو غړو ته هر ونه سره مونږ یو عالم پانسی کړی دی. په دې فخر کوي. انګریز لیکي چې د دهلی یو عقوبت خانه ته وردن نشم، یو جل خانه ته، پاغې کې د سوځېدلو غوښو بوی ما ته راتلو. مې را دا غوښه سوځېدلې چېرته ده؟ چې ورالم یو کمره کې د اورنګاري بلې کړې وې، علماء پاغې باندې سملولي وو او د هغې لاسونه خپې او تړلې وي، ټول سوځېدلي وو، لیکن سات یې نه وته. زما ړو سوځېدو، ما به تماچه ډکولو، یو یو په تندي ویشتو. دا دومره قربانو د وجه نه پاکستان جوړ دی. دا پاکستان په قربانو جوړ دی. دې لپاره په لکونو مسلمانان شهیدان شوي دي، او په زرګونو په لکونو ښځې د هندوانو د سکانو قبضې ته تللي دي، او د سکانو نه د هغې لګیا دی حرامي اولاد، سکان لګیا دی پیدا کېږي. پاکستان سم مفتقل لدی کې نه دی جوړ، دا په ډېرو قربانو جوړ دی. هغه مال مونږه واړو مونږه به جلوسونه ایستل. پاکستان کے معنی کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. د پیښور مشران ممدل تناستی دا نعره بوا چې پاکستان د لا الہ الا اللہ د پاره جوړ دی. انن بعد د پاکستان دشمنان وہی پاکستان اسلام کے لیے تو نہیں بنا. اخباراتوں کے راغلی پاکستان اسلام کے پھر کس لیے بنا؟ پھر کس لیے تم نے لاکھوں مسلمانوں کو شہید کیا؟ کتنی لاکھوں عورتیں مسلمان ہندو اور سکھوں کے قبضے میں ہیں؟ پھر تم نے اس کا نام کیوں پاکستان رکھا؟ پھر تو وہی قدیم ہندوستان ہمارے لیے بہتر تھا. کبھی انسان بمبئی چلا جاتا، کبھی کلکتہ، کبھی کہاں. اتنے وسیع ملک کو تم نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. یہ صرف اسلام ہی کے لیے بنا ہے. دا زمونږ مطالبه ده. علماو ته پکار ده چې دا مطالبه په نه راکوي چې دې ملک اسلامي نظام راولي. په دې علما یریږي ولې؟ پاکستان جوړ شوی د لا اله الا الله محمد رسول الله دپاره دی. مولانا عبدالعزیز چې په اسلام آباد کې مطالبه کوي، دا مطالبه ناجایزه ده. ولې د دې علما تایید نه کوي؟ په غلطه ده. علماو ته پکار ده چې حکومت ته چیلنج ورکړي چې آئنده به هغه سړی قومي او صوبایي اسمبلۍ ته ودرېږي چې هغه د یو دیني مدرسې سند یافته وي. الټا هغه مولایانو ته وایي چې هله به ودرېږئ چې بي اے پاس وي، چې ایم اے پاس وي. ولې دا ملک د انګریزانو دی، دا د هندوانو دی، دا د سکانو دی، دا د انګریزۍ په بنیاد جوړ دی. یو ملک د لا اله الا الله محمد رسول الله په بنیاد جوړ دی. الټا مونږ ته هغه وایي چې بي او ایم اے به حاصل کوي. مونږ خو وایو چې د دې ملک خپله سرکاري ژبه اردو کوي. بلونه پکار دي چې اردو کې را دي. شپون تم بل دی انګریزۍ کې، په انګریزۍ څه پوهېږي. زمیندار تم بل په انګریزۍ کې دي. تمامه کاروائی لګیا ده. مونږ وایو دغه ملک د اسلام په نوم اول خو د عربۍ ژبه دفتري کوي چې هغه د قرآن او د حدیثو ژبه ده، او کني کم از کم دغه ملک کې اردو ژبه چلوئ. دلته د اسلام نظام مونږ راوستل غواړو. مولایان یریږي، مطالبه ترې وکړئ چې دلته به بي اے ګریجویټ مونږ نه منو. د عالمگیر رحمت الله علیه په زمانه کې به د وزارت او د گورنرۍ لویه عهده هغه چا ته میلاوېده چې هغه ته به قرآن مجید یاد و، هغه ته به په زرګونو حدیثونه یاد و.
خود عالمگیر حافظ قرآنو او 12,000 حدیثونه ورته یادو. عالمگیر چې کوم عالمگیری دا غزمانه کلی شوی دا په فتاوی هندیه باندې مشهوره ده. په دغه فتاوه کې هغه مسلې دي چې حیرانه وشي. دا د عالمگیر رحمت الله علیه سرپرستۍ کې چې کوم دنه جوړه شوې ده. نو به هر حال پاکستان د لا اله الا الله محمد رسول الله په نوم باندې حاصل شوی ملک دی. دې کې به د لا اله الا الله محمد رسول الله نظام چلیږي. دا مطالبه تاسو منئ؟ تاسو غواړئ چې دلته د انګریزانو قانوني مونږ ټول د حکومت ته دا مطالبه کوو. تاسو په کرسونه سئ دمغه وزارتونه نه دي پکار. د پرویز مشرف او د دی نصیب شي. مونږ درنه صرف دا غواړو چې په عدالتونو کې اسلامي نظام راولي. اقبال لکھنؤ سے نہ دہلی سے ہے غرض ہم تو اسیر ہیں خم زلف کمال کے. مونږ خدا ملک اسلامي نظام غواړو. تاسو وزیران یې، تاسو گورنران یې، تاسو کور کمانډران یې، مونږ بس تاسو رضاکاران یو. خو دغه ملک اسلامي نظام راولي. په دغه ځای کې د قال الله او د قال الرسول قوانین چې کوم دنو جاری کوي او وګورئ چې په دغه ملک کې د خدای رحمت نازلېږي که نه نازلېږي. ظالمانو یو ځل خدا تجربه وکړئ، اسمبلی جوړې کوي چې دې کې به موږ قانون جوړو. د قانون د جوړولو څه ضرورت دی؟ اسلامي قانون موجود دی. دا قانون یو د ملک یو ځل وچلوئ. وګورئ چې پاکستان په تمامه دنیا کې یو مضبوط ملک جوړیږي که نه جوړیږي. د قرآن په بنیاد دلته نظام قائم کوي. قسم په خدای چې دا غریبي به نه وي، دا رشوتونه به نه وي، دا قتل و قتال به نه وي، او دا دلته کې چې کومې دا حملې مملې کېږي دا به نه وي، او دا ډاکې او غلاګانې به نه وي، او دا ملاوټونه به نه وي. د خدای رحمتونه به نازلېږي. کم از کم دغه ملک کې حدود خو جاری کوي. حدود جاری کوي. په یو ملک چې یو حد جاری شي، یو دومره ملک آبادی راشي چې د 40 کالو په بارانونو دومره آبادي او برکتونه نه راځي. طالبانو حدود قائم کړیو. طالبانو 15 کاله په افغانستان کې هغه عدالت او هغه نظام قائم کړو چې په تمام 15 کالو کې د لسو غلو لاسونه نه دي پرې کړي شوي. غل به چې غلا وکړو، غلا په ثابته شوه، یا به غل په خپل اقرار وکړو نو لاس به یې پرې کړو، او د قندهار د غزني یا د کابل په چوک کې به یې ځوړند کړو. ډېر لوی لوی غلونه کابل کې او دې ملکونو کې. نو د خارښتي لاس خو خارښتېږي، د غل لاس خو خارښتېږي. چې خارښ به د غلا پیدا شو، غل به لاس ته وي بچو ما سره پاتې کېږي که نه د ګردیز په چوک کې دې ځوړند کړي. لاس پیدا شي څنګه د خوښه د لاسه چا به جرأت نه شو کولی. جرأت زه په زابل کې وم، قاری احمد الله صاحب په قبر د خدای رحمتونه نازل کړي. ا د امنیې قومندانو د سهار وختو بانک کېدو، ما ته یې مولانا تا ته مونږه اوبه ګرموږ د که واوره پرېوتې یخني ده. عین همدغې وخت کې یو ډریور راغی. طالبانو غلو راته د ګاډي شیشه ماته کا او پیسې م رانه واغېښتې. طالبان هغه مال ډاټسن کې سوارو شو 6 طالبان. ما ورته ویل لکه صبر وکړئ رڼا شي. یاره جي ته دعا کوه. موږ د سهار موضوع کو چای مو مسکلي. او قاری احمد الله صاحب راته وی یاره دلته کې د صحابو یا د تابعینو قبرونه دي په دې ډېرئ. هغه تماشې ته لاړو. موږ دا خو ښه ده چې د صحابو یا د تابعینو د قبرونو زیارت وکړو. عجیبه قبرونه وو. د هغې زیارت مو وکړو، ښه ساعت ولاړو. د هغې قبرونو نه یو 3 ګزه لاندې یو چینه ده، او د هغې نه دا لوخړې ختې ګرمې اوبه، او 1500 جریبه ځمکه د هغې نه اوبه کېږي. دا د هغې کرامت دی. خیر بیا مونږ وی مونږ خو درنه ځو. مونږ قندهار ته تلو. یو 20 میله چې ووتو، ګورو بلا ګاډي ولاړ دي دنیا. ما ملګرو ته که خیري طالبانو غل نیولې. ورالو
تمام ډریوران چغې وایي تحریک طالبان زنده باد، اسلام زنده باد. ورالو هغه طالبانو د ما ګاډي وپېژندو، ټول رالل، ویجي غل مو درته ونیولو که نه کم دی لاسونه یې ورته شاته تړلي وې دا دی هلکه څنګه مو ونیولو؟ وی دا کله درته ښکاري 10-12 کورو وی دی ته ورالو ورته مو غل راکوي کنې دا کله درته په ټینکونو الوزو. نو 3-4 غلې راوستل، 3-4 یکدم، او ډریور خپل غل وپېژندو. او ډریور چې کوم رپورټ درک کړو چې زما جیب کې دومره پیسې وي، ټولې پیسې ورسره راووتې. شاره ته یې ورته لاسونه تړلي وو. اوس به وی دی سم شي چې دا لاس تېره وي مونږ زړند کړو که نه دی به خپله پوه شي. د یو څو غلو لاسونه قندهار کې دغسې یو سړی پانسي کېدو قاتلو. د کراچۍ علما راغلي وو، ډېره دا تماشه کوو، مونږ مهمان خانه کوو. ما ورته لکه ما سعودي کې بلا قصاصونه کتلي او زما بیا 3-4 طبیعت خرابي، د قصاص ډېر لوی روبي. الله اکبر. ما دا سعودي کې کتلي وینر ته چې نه دی نو مونږ هم نه ځو، لازمن به ځې. نو هلته د مهمان خانه چې کومه ده کم سره چې مخکې د امیرالمؤمنین کور نږدې و، دې سره مخامخ لوی سټیډیم دی روس جوړ کړی، هلته قصاص کېدو، دا خلق راغلو. مونږ هم ورالو لرې کېناستو. قاتل راوستی شو، په سر یې ورته څادر اچولی او کوزې کو. قاضي آیاتونه ووایي چې دې سړي قتل کړی او د قتل دومره سزا ده. آیاتونه ووایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا، او روایات بیان کړل. او دا سړی په خپله اقرار کوي چې قتل ما کړی دی. د شریعت په بنا قصاص په ده باندې لازم دی، لیکن د مقتول ورثم راغلی دي او قوي بخي او دیت والی د دې ډېر لوی ثواب دی. په دې باندې بلا دلایل پیش کړل. خو د هغې مقتول د طرف نه ښځې راغلې وې، صرف یو سړی و، هغه هم لرې خپلو. زنانه ووایي چې نه مونږ قصاص هلو، مونږ دیت نه قبلو. هغه ته ټوپک ورکو، کتلې یاره د هغې چې کوم روب و. الله اکبر. ځکه هغه سړی کېنولو قاتل او په سر باندې څادر پروت. مې اوس دی بوی زما ګولۍ به کم دی باندې لګي. او یو 6 ډزې وویشتو او را پرېوتو او بیا خپلو ورثو ته چې کمدنو ورکو. قسم درته خورم قسم چې د هغې ځای نه مونږ تر مهمان خانې پورې ځکه چا هم خبره کړي، داسې هغه تمام اجتماع خاموشه را روانه وه. ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، ولکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب. نو که پاکستان کې د یو غل لاس پرې کړی شو، یو حد قائم شو او یو سړی قصاص شو، قسم په خدای که چا قتل وکړو که چا غلا وکړه، سوال نه پیدا کېږي چې غلا بیا یو سړی کوي. نو به هر حال ما دا عرض کولو چې موږ د پاکستان د حکامو نه په صد ادب دا درخواست کوو چې د خدای انصافدارو د شریعت نظام په دغه ملک کې جاری کوي. پولیس بم به آرامي، پولیس غریبانان هم ګرم نه دي. پلان کې دی کې غلا وشوه، پلان کې دی دا وشو، پلان کې دی شپه ورځ به آرامئ. اسلامي نظام یې بېغمه متاڼو کې خوبونه کوئ، نه به غلا وي، نه به قتل وي، نه به رشوت وي او نه به بل څه وي. ملک نه به یو بهترین د امن علاقه جوړئ. یو ملک کې چې امن وي هغه هم څه ملک دی، ړومبنی شی امن دی. ابراهیم علیه السلام چې دعا کوي نو څه وایي؟ څه دعا کوي؟ هذا البلد آمنا، اول د امن دعا کوي، وارزق اهله من الثمرات. د رزق دعا په دویمه درجه کې ده. دا هم څه ملک دی چې سړی په کور خپل کور کې خوب نشي کولی. یو دکاندار په خپل دکان کې په اطمینان نه دی ناست. کراچۍ ته تلم، هلته زموږ یو ملګری دی، د زرګرانو صرافه بازار کې دکان دی. هلته به دکان ته تاله لګېدلي چې دکان ته مخامخ شو، دکاندار دې وپېژني، په بټن باندې دروازه لړکوي، یریږي چې څوک راشي او دا ټول مال نه لوټ نه کړي. چې کوم دکاندار دې پېژني هله به درته دروازه لړکوي. دا هم څه ملک دی چې دکاندار ناست په خپل دکان کې یریږي
پلاره موټر روان دی او خبر نه ده چې ماته دشمنان ناست دي. داسې ملک دی ولی اسلامي نظام نشته. موږ خپلو حکامو ته وایو که دې ملک کې امن غواړئ، که دغه ملک کې ترقي غواړئ، که دغه ملک نه رشوتونه لرکول غواړئ، غلا او ډاکې لرکول غواړئ، هغه نظام قائم کړئ چې د نن نه یو در 413 کاله مخکې په رسول الله مبارک په مکه مکرمه او مدینه منوره کې نازلو. هغه کتاب متقیان پیدا کړي. ذالک الکتاب لا ریب فیه. پروئے زمین کې یو دستور او یو کتاب دی، هغه د قرآن دی. ولی متقیان پیدا کړل. متقی وایي هغې ته چې هغه نه غلا کوي، نه ډاکه کوي، نه رشوت خوري او نه د چا عزت خرابوي. دا قرآن په تعلیماتو باندې حاصلېږي. رونو زه ستاسو شکریه ادا کوم چې ما ته مو په دې نوراني مجلس کې د یو څو خبرو سعادت وبخلو. الله تعالی د مولانا فضل الرحمن صاحب په عمر کې برکت کړي او دا دینی اداره دی. الله تعالی تر قیامته پورې سرسبز او شاداب لري. بعضې طالبانو کې دا رجحان دی چې درسونه پرېږدئ او د جهاد تیاری شروع کوي. ځکه وزیرستان او افغانستان ته ځي او دا داوم کوي چې علما او طلبا دا نه پوهېږي. جهاد هم ډېر لوی اهم چې کوم دنه موضوع ده، ډېر لوی شی دی او علم حاصلولم چې کوم دنو ډېر لوی شی دی. نو که علم ته متوجه هي دا هم ښه شی دی او که جهاد ته متوجه شي هغه هم ډېر ښه شی دی. جهاد هم ډېر لوی دی. یو طالب چې یو دل د جهاد خوند واغشتو هغه ته بیا کتابونه خوند نه ورکوي. اختر صاحب زما ملګری نوجوان لیکو او د ډاکټر عبدالرزاق سکندر روارو زما تفسیر چاپ کېدو کراچۍ کې تفسیر حسن بصري. زه د هغې دپاره تللی وم. دا د ادارې تعلیم القرآن په ذریعه چاپ دی. نو اختر صاحب به راغی بالکل د ده په شانو لکه داسې طالب، یعنی ګیرې لا نه وراغلی اور ماں پسے براغ مولانا میں نے تو فلاں مدرسے میں آپ کی تقریر کا اعلان کیا ہے. دارالعلوم کراچی کے سبق ہوئی اور دما تفسیر لسبیلا کے چاپ کی دو دی دوڑوں میں کشپاڑ اسمیل مدل لے زبور تو سسم میں خدا کے بندے میں یہاں تفسیر چھپانے کے لیے آیا ہوں یا نہیں مولانا یہ بھی تو ضروری ہے نا زما بے چرتے مدرسہ کے اعلان کرو مجبوراً بلاڑم یودلور تو غسل کہ میں نے کہا آپ اسباق کس وقت پڑھتے ہیں؟ دارالعلوم کراچی اور لسبیلا میں تو 16 میل کی مسافت ہے. بھی جڑل مولانا جہاد میرا اولین درس ہے اور یہ کتابیں دوسرے درجے میں ہیں. یہ کتابیں دوسرے درجے میں ہیں. اگر ادو کے گردیز لانو فتح طالبان نو اگمال روس سرا جنگو روس سرا خوص فتح شیو ماتب روزانوی مولانا گردیز میں جہاد تو شروع نہیں ہوا. میں نہیں ہوا. خیر یودل پریس کے ناستم او دا مولانا عزیز الرحمان سے ٹیلیفون راغے دا مولانا مفتی احمد الرحمان سے مشرے زوے دے. مفتی عبد الرحمان سے دا بن نوری مدرسی مفتمم و دا مولانا بن نوری سے زومو مفتی احمد الرحمان سے بوزمون دا قاری سے الرحمان سے برورو دا غزوے دے عزیز الرحمان ٹیلیفون راغے کہ مولانا آپ کو پتہ نہیں ہے حضرت مولانا فقیر محمد صاحب وفات ہوئے ہیں. مولانا فقیر محمد صاحب چاگا دا حضرت تانوی رحمت اللہ علیہ خلفاؤ کیوں اگا وفاتو ماتے ٹیلیفون کو مورتے سے چلو کو اطلال غواڑی مورتے پریس میں آ جائیں. میں گھر جاتا ہوں تاکہ پیسے لاؤں. میں نے کہا پیسوں کی ضرورت نہیں ہے میرے ساتھ ہیں آپ پریس پہنچ جائیں. پریس ترا گئے منگا ٹیکسی کے سوارو شو ہوائی اڈی ترالو الحمدللہ ٹکٹ منگتا ملاو شو او دا مولانا فقیر محمد رحمت اللہ علیہ جنازے ترو رسیدو پیخور تا ډیر لوی جنازه وا. جنازې نه پس ما عزیز الرحمان ته ستاسو پروګرام دی به خو پیخور کې ورځ دوره دی پاتې مې د خودم اگر د کدم مولولوم کیو د جلال الدین حقانی صاحب په مدرسه کې مې د خال تزم به د ورشه د کور ته لاړم ډرایور ته مې چوزو لاړو ورالو د منبولون دروازه بنده وا بهر چوکیدار ولی یاره جی
گردیز کې جهاد شروع دی. طالبان خټولال تلاړل. امام ډریور ته وی چې دا ته کور ته ده او زم جهاد ته ځم. نو ما سره د منبولوم دو استادانم مرګري شو. علی نور مولانا وفات ته خدای دې وبخي، او بل محمد زمان مولانا صاحب دا دواړه د حقانی فضلا دي. هغه ما سره ملګري شو. لس طالبان او لاړو گردیز ته لاړو. یو شپه دوه موقع هلته بمونه را پرېوتل په یو ځای. په هغې کې دوه توامین روډه مړو. اوږده قصه ده. خیر هغې کې زمونږ د مدرسې د حدیثو یو استاد مړ شو، وارث خان مولانا، الله دې وبخي. نو حقانی صاحب زه راولېږلم چې ته ورشه. دا طالبان هم ډېر پریشانوي. خیر چې زه رالم د درې د پس خبر شوم چې اختر هغه طالب چې زه به کراچۍ کې یو مدرسې ته بلې ته بوتلم، چرته هغه هم شهید شو. بیا دغه ملګري را سره ملاو شو. لکه دا څنګه بی بی سی اعلان وکړو چې گردیز کې جهاد شروع دی. نو اختر د شپږو ملګرو سره په بس کې راغی میران شاه ته. په میران شاه کې د مجاهدینو دفترو ماسخوتن راورسېدل. ډوډۍ وخوړه. موږ ته ګاډی راکړئ، موږ ګردیز ته ځو. ورته د خدای انصافدارو په بس کې ستړي راغلي یئ، شپه وکئ، سهار ته به دی وی نہیں ہم تو ابھی جائیں گے. د میران شاه نه سټو کنډاو ته د شپږو ګنټو لاره ده. دا ټول ملګري ډاټسن کې سوارو شو. تا هغه ملګري کیسه کوي چې یو ملګري ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ہم ساتھیوں میں سے کئی ساتھی شہید ہوں گے. طالبان ہم قلندران دی کرا. پتہ چلتا ہے کہ ہم ساتھیوں میں سے کچھ شہید ہوں گے. اختر سے ہوئی میرے لیے دعا کرے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے. میں وعدہ کرتا ہوں کہ اپنے تمام ساتھیوں کی شفاعت کروں گا. سحر وقتی الترسی پیو مورچہ حملہ دا او دا یغی کی ورزی او پڑھنبی دل شہید کی گی اختر سے. نو دا عرض میں در تکولو چکم طالبان پا جذبہ جہاد سرفروش او زی میں منع کوئی، او چکم سبق ہوئی سبق نے منع کوئی. دواړه خیلاری دی. زدانشم در کول فتوا دعاو کوي چې الله تعالی ستاسو زموږ د دنیا او عقبہ خوشاله نصیب کی. آفات و آحات و فتن و محنونه الله تعالی تاسو موږ محفوظ کی. خدای دغه دینی مدارس او حافظ او ناصر شي. او دغه ملک چې د کم غرض د پاره جوړ دی، خدایا دا اسلام نظام په دغه ملک کې راړي. زموږ حاکمانو ته پکار ده هغه د پاکستان بقا او استحکام غواړي، دغه ملک امن غواړي، دغه ملک نه دا دهشتګردي رکول غواړي، هغه دغه ملک کې د قرآن نظام جاری کی. ځکه دا د دې اصلي مقصد دی. الله تعالی دې دا مدرسه تا دیر قائم او دائم لري. دا وایي دما یو ورور دی دړه بیمار دی، دعا ورته کوي چې الله تعالی صحت او شفا نصیب کړي. مولانا صاحب ته دعا کوي، ماتم موږ هم بیماران یو چې الله تعالی دمغه صحتونه عافیتونه نصیب کړي. دام دعا کوي چې الله تعالی مونږ ته په خپل ژوند کې امریکا ذلیل وکړي. امریکای پروي زمين هغه ظلمونه وکړ چاته تعریف اتنا کې نه دي شوی. ریکارډ قائم کو چې کوم ظلمونه لګیا دی امریکا کوي. او چغه وباسي چې دا دهشتګردي ختمه ما تا د خدای تباہ او برباد کی. تا نه ذاته دهشتګرد سوکته په پیښور کې چې یو کور ته بدمعشان راشي او د کور خلق وجني، زنانه وجني، بچي وجني، او د کور مال او دولت وړي او غغلاګر لدا چغه وای چې دا دهشتګرد دي. ټول پیښور په لعنت لګي چې خدای تاسو غرق کا. د پیښور د یو امن کور کې دنه تاسو راځي او دا غي زنانه وجني، دا غي بچي وجني، او لا چغه دا وباسي چې دا دهشتګرد دي. کوم راغلیو هغه د امریکای راو دنګل د افغانستان یو پر امن مملکت تسنس کو لګیا دی. مسلمانانو ویني توي د زنانو عزتونه لوټي رال عراق ته او یو مضبوط مستحکم ملک تسنس کو او لګیا دی ویني توي او لا ماړن ندي. خدا په دې دهشتګردو باندې خپل عذاب نازل کی. یا رب العالمین د دنیا اسلامی بادشاہانوں کی شہامت و جرأت پیدا کی، متفق و متحد کی، اور لار خانہ کعبہ تسمہ کی.
قبله غلطه کړی دا کہ رہ کے تمہیں روی بترکستان ترسم نہ رسی بکعبہ اے آرابی کی رہ کے تمہیں روی بواشنگٹن دا واشنگٹن ته دا لاره تللی دا تمارونو دا مدرسې مضبوطی کوي مستحکمی کوي طالب ته د عزت په نظر ګورا او حاکمانو دې طالبانو ته د عزت په نظر ګورئ دا طالب سپک مګڼه دا مدرسه سپکه مګڼه د دې مدرسې مزي د خانه کعبې سره او د مدینه منور سره لګېدلې دي گرچه خوردیم نسبت است بزرگ زر آفتاب تابانیم دا داغه عظیم مرکز شاخونه دي ډومبنه مرکز ډومبنه مدرسه خانه کعبه ده ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین خدایا دا د اسلام مراکز مضبوط و مستحکم ساتي دا علماء و محدثین سرسبز و شاداب ساتي دا د طالبانو مقدسه گلدستا سرسبز و شاداب لري دې مجلس ته چې څومره حاضرین راغلي دي خدایا ټول په نیکو مقاصدو کې کامیاب کړي که بیماران دي یا کور کې بیماری دي صحتونه نصیب کړي که پریشان حال دي پریشانی لري کړي یا رب العالمین چې دا چا اولاد نشته مذکر اولاد نصیب کړي خدای د حج په نعمتونو مونږ او ټول مسلمانان د رسول الله د پاک روضې په زیارتونو مونږ او تمام مسلمانان هغه سرفراده کړي دا بل روقراله چې زموږ د کور والا ته پارم دعا وکړي ټولو ته دعا وکړي چې خدایا د تمام مسلمانانو حافظ او ناصر شي صحتونه عافیتونه نصیب کړي د حلال رزق دروازې په پرانی دي یا رب العالمین د عقاید او جهان صلی الله علیه وسلم دنا خادمان امتیانو کې موږ حساب کړي د پیغمبر علیه السلام د مبارک لاسونه د حوض کوثر وب نصیب کړي لکه دې مقدس محفل کې چې تا موږ جمع کړي یو خدای دغه سي د رسول الله مبارک د مبارکی جنډي لواء الحمد لاندې موږ د خپل والدینو آبا او اجدادو امهاتو جداتو مشایخ